यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और टोलो नावल तासु ته د جمعې دا مبارک ورځ مبارک شي او 5 فروری دا یوم کشمیر ډے دا په ټول ملک د کشمیر سره په 5 فروری باندې ټول پاکستان د کشمیر سره د یکجهتۍ اظهار کوي. نو چونکې زه خو بیمار یم نو زه به د دې ملاسته باندې یو میسج خپل چې څه مایند کې څه سوچ لرمه. شاعر وہی ہر نفس ایک سلسلہ ہے قید بے زنجیر کا، ہر نفس ایک سلسلہ ہے قید بے زنجیر کا، ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا. قائد اعظم رحمت الله علیه چې د پاکستان بانی دی او پاکستان هغه جوړ کړی دی، هغه وایي چې کشمیر د پاکستان شیرک دی. نو د شیرک نه بغیر یو انسان ژوندی نشي پاتې کېدی، نو د کشمیر نه بغیر پاکستان هم نامکمل دی. بل دا خبره چې زه به هندوستان ته دا میسج ورکم چې د پاکستان په نوجوانانو کې جپټ کر جپټ دوی کې هغه دوی اوس غواړي چې مونږ فایټ وکړو، مونږ تاسو سره وجنګیږو. د پاکستان نوجوانان، مشران، زنانه، حتی چې د پاکستان فرندې چې کوم دي دلته چې کوم زناور دي نو هغوی هم په کشمیر باندې د خپل حق دپاره هندوستان سره جنګ کوي. افسوس خبره ده چې زمونږ هندوستان ته دا پتم تر اوسه پورې نشته چې د کشمیریان مونږ سره پاکستان سره دومره لوی محبت ساتي چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې کوي د لا اله الا الله په ځای، هغوی ته د پاکستان د محبت کهانې وایي، هغوی ته د پاکستان د محبت سټورۍ وایي، حتی چې د پاکستان د هر یو کشمیري نه د لا اله الا الله سره سره پاکستان زنده‌باد نارې د هغوی په ځلکدن کې راځي. بله دا خبره چې د کشمیریان مړي چې کوم شهید شي د سپین کفن په ځای هغوی په پاکستان جنډه کې دفناوي. نو دا زموږ د پاکستان دپاره او د کشمیر دپاره د مینې یو لویه خبره ده. په دې شعرونو سره زه اجازت غواړم چې حق ہے ہمارا آزادی، دا د کشمیریانو په آواز زه د اجازت غواړم. حق ہے ہمارا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی. والسلام، ډیره مننه.